السلام علیکم. دا ویډیو پیغام چې نو هغه مرګرو لپاره چې کوم کسانو ما باندې کیسز کړی دي پاکستان اوریجن کارت لپاره په سونو کیسونه چې نو هغه ډیسایډ شو پېښور های کورټ فیصله وکړه او هغه فیصلې نه پس چې نو بیا نورم چې نو کافي کیسز راغله او هغه هم ډیسایډ شو سپکه پاتې دي څه ډیسایډ شو نو چې کوم ډیسایډ شوی دي هغه کسانو ته باقاعده چې نو موږ ګایډنس ورکو چې یاره څنګه به تاسو ته درخواست خپل مخکې وړئ. بدقسمتۍ سره داسې ملګري پکې شته چې هغوی پوهېږي نه، ظاهري خبره ده ایجوکیټډ کلاس هم پکې راشي، اللیټریټ خلک هم پکې راشي، سبقونه نه وي ویلي، نه پوهېږي چې یاره لکه مخکې مونږ څنګه ده درخواست خپل یوسو. نو زه تاسو ته دا کښېنې دا په اسان طریقې تاسو ته وښیم چې تاسو به څه کوئ. تاسو به داسې کار کوئ، تاسو به نادره ته لاړ شئ او د رینګ روډ آفس دی نادره، هغې ته تاسو ورشئ، میګا سنټر ورته وایي. تاسو به هلته خپل درخواست چې نو هغه یوسئ یا خپله فیصله به یوسئ. فیصلې کې به تاسو ورته ووایئ چې دا زموږ فیصله شوې ده، های کورټ زموږ دا فیصله وکړه او په دې کې زما نوم هم شته، هر یو څیز پکې زما ټول ډاکومنټ سره لګېدلي دي او خپل کاغذونه هم ځان سره یوسئ او د دې ریسیوینګ ته واخلئ چې دا فیصله تاسو ریسیو کې او موږ له مخکې چې نو دا کیس پروسس کې. هغه کسان چې کوم هلته ناست وي سټاف وي هغوی به تاسو نه دا ریسیو کړي، هغوی خپل لیګل والا ته دا ریفر کړي. هلته وکیلان ناست دي چې کوم وکیلان دې کیسونو کې پیښ شوي وي یا چې نو هلته چې نو دوی کینولي وي نو هغوی پې خپل اوپینین ورکړي چې او باقاعده چې نو دا کیس شوی دی او دې کیس کې چې نو دا آرډر شوی دی. نو هغوی چې خپل اوپینین ورکړي نو واپس ته خپل سټاف ته راولېږي چې او دا پروسس کې ورته تاسو نه هغوی د 2-3 ورځو ټایم واخلي او هغه دله تاسو مخکې فارورډ کړي. نو تاسو نه 47,000 روپۍ چې نو هغوی فیس واخلي او یا تاسو جمع کړئ، تاسو له رسید درکړي، ټوکن دله درکړي. په هغه ټوکن چې تاسو بیا د هغې معلومات کولی شئ. تاسو سره چې ټریکینګ آی ډي وي، هر یو شیز وي، تاسو د هغې معلومات کولی شئ. نو مهرباني وکړئ چې کوم کسانو د آرډر نه دی اخیستی دغه کسان چې زه ریکویسټ هغوی ته دا کوم چې تاسو هلته میګا سنټرز ته یا چې نادر آفیسز ته مه ورځئ، ځکه چې هغه کسان چې وګوري چې یاره دا کس پي او سي دپاره راغلی دی نو سټریټ اوی چې هغه ورته وایي چې یاره نه کېږي کار، او که هغه سره فیصله هم وي نو چې کو ترو پراپر چینل ځئ او تاسو چې نو په دې کیسې چې نو ځان پوه کړئ چې یاره آرډر ما سره دی او کوم ځای ته تلل دي او کوم ځای نه ریسیوینګ کول دي، سیګنیچر یې ترنه اخیستل دي چې یاره دا سیګنیچر ما په دې ځای باندې فیصلې باندې لکه سیګنیچر وکړه او ما دا فیصله ریسیو کړه. هغوی لیګل ته ریفر کړي، لیګل والا چې بیا واپس ته خپل سټاف ته ووایي چې بس ټیک ته دا کیس چې شوی دی او تاسو په دې ته پاکستان اوریجن کارت چې هغه پروسس کړئ. نو په دې پروسس کې چې تاسو په ټایم چې هغه ورکوئ ورله 2-3 ورځې چې هغوی کم از کم تاسو نه اخلي او هغوی ته چې لږ شان د سا موقع ولا به دې ورکوئ چې هغوی اوپینین اخلي. دا اوپینین ډېر امپورټنټ دی، په هغې اوپینین بیسس باندې ستاسو دا کیس فارورډ شي. نو ډېر کسان چې هغه ما ته راشي ما ته دا ووایي چې یاره مونږ دا کاغذونه چې یوسل ورله او واپس چې هغه واپس ماله راوړي. نو چې ماله راوړي زه ورته وایم چې تاسو خو دا کاغذونه سره ورکړي نه دي، چې دا کاغذ تاسو ورکړئ نو ستاسو به کیس فارورډ کېږي که نه. او هغوی وایي چې مونږ یې اخلي نه. نو چې اخلي یې نه دغلته کمپلینټ سنټر دی، باقاعده یو کمپلینټ نمبر چې هغه په نادره هر یو آفس کې لیکل شوي وي، هغې نمبر باندې تاسو کال کوئ چې یاره دا زما فیصله شوې ده های کورټ او دوی یې چې نه انټرټین کوي، دوی اخلي نه دا فیصله او مخکې پې کاروایي نه کوي. نو که فرض کړه کاروایي پې نه کوي او تاسو پوه شئ چې یاره دا کاروایي خو بیخي نه کوي، نو تاسو سره یو ریمیډي شته، یو لاره د تاسو سره هغه دا ده چې کنټمپټ اف کورټ تاسو جمع کوئ. کنټمپټ اف کورټ دا دی چې هغې ته توهین عدالت وایي. توهین عدالت دا ده چې لکه تاسو یو فیصله یوسله، ستاسو هغه فیصله چې نو د های کورټ ونه منلې شوه نو ظاهري خبره ده توهین شو د عدالت او په دې کې هغه سټاف د نادره والا چې نو سزاوار کېدی شي او باقاعده جیل ته تللی شي، په ده باندې چې نو دې نوکرۍ نه هم چې وتلی شي. نو تاسو مهرباني وکړئ، تاسو پهله خپله کوشش وکړئ او که فرض کړه ستاسو بیا هم نه منلې کېږي نو تاسو ما سره رابطه کولی شئ او په دې باندې به تاسو له زه کنټمپټ اف کورټ جمع کړم
او ان شاء الله چې د نو کنټمپټ اف کورټ کې به ستاسو بیا کار وشي. ډېره مهرباني.